او مونږ تاسو ماشاءالله دا بعضی کسان مشران سپینګری زګورم بعد المغرب چې کله دا 3 رکعات فرض وشي بیا سنت وشي. دا سنت هم نفل عبادت ته خدا سنت مؤکد دي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چرته پرې خو دي نه دي. دا 2 رکعات بعد المغرب خدا غي نه پس یو 4 رکعات دي. 4 رکعات وی هغه ته مونږ وایو صلات الاوابین. دا واوري دا 4 رکعات تاسو به ډیر وخت نه کوئ. امام ترمذی په ترمذی کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. 4 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څه فرمایي من صلى بعد المغرب 6 رکعات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم یو کس د ماخام د منځ نه پس د 2 رکعاتو د سنتو نه علاوه 4 رکعات وکړه او 4 رکعات 2 څلور په یو نیت باندې او 2 دام جایز دي خو 2 رکعات افضل او بهتر دي. 2 رکعات دغه سه 4 رکعات د سنتونه علاوه وکړه. لم يتكلم فيما بينهن بسوء. خو څنګه وکړه حضور مبارک فرمایي داسې وکړه چې په منځ کې دنیاوی خبره ونه کړي چې 2 رکعات وکړه او بیا چا سره دنیاوی خبره وکړي او بیا 2 رکعات نه بس خبر یہ بالکل اونکڑے بد خبر اونکڑے دنیاوی خبر اونکڑے 4 رکعات وکړه. کمال ته ګورئ ترمذی حدیث دی حضور مبارک فرمایي عدلنا له بعبادت 12 سنه. نبی علیہ السلام فرمایي دا 4 رکعات منځ رب کائنات دغه انسان د پاره په 12 کال عبادت باندې قبول کړ. په 12 کلو 12 سال 2 رکعات دا داسې دی لګستا 2 کال عبادت. 4 رکعات داسې دی عدلنا له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای برابر بکا الله جل جلاله د 4 رکعات د پاره سمرا ب12 سنه 12 کال سره. الله جل جلاله فرمای چې دا عبادت چې تا ما ته وک دا داسې وک لګاتا چې 12 کال عبادت وکمات. سمرا لوی اجر او ثواب صرف اور صرف د 4 رکعاتونو نفلی عبادت ته. او بیا دا غي نرستو انسان 50 کال او 60 کال عمر یو دا عبادت کا الله سره قربتم نزدېکتم حاصلېږي قربت هم حاصلېږي ثواب مرتملا وږي روحاني ظاهري توګه باندې هغه انسان پاکږي. دا ډیره لوی خبره ده په ډیر کم عمر کې په ډیر کم ټیم کې ډیر زیات عبادت.